څنګه چې په سړو کې محدثین تیر شوي دي، مفسرین تیر شوي دي، دغه شانتې لوی لوی ولیان تیر شوي دي، د دغه شانتې په زنانو کې هم تیرې شوي دي. د حدیثو حافظانې، د قرآن حافظانې، لوی لوی د الله ولیانې تیر شوي دي. یو بادشاه و، د هغه لور وه، د هغې نوم تحفه و. هغې یو کتاب ولیکو تحفة الفقها، او دا اعلان یې وکړو چې کوم عالم د دې کتاب جواب مال راکړو زه به هغه سره نکاح کوم. لوی لوی علما کرام راغلل، هغې سره بحث و مباحثه وکړه، خو لیکن د هغې اسلامیه سم نه شو، د هغې د مقابلې سړی پیدا نه شو. بیا د کاسان یو ډېر لوی عالم و، هغه ته پته ولګېده، هغه د کاسان نه را روان شو، علاءالدین کاساني. هغه چې د کاسان نه را روانېدو نو هغه په کتاب باندې کار شو، چې دلته که رسېدو نو 7 جلدو کې به دا یو صنایع ولیکله، خو د هغې مخې ته کېښود یواره دا سل کتاب جواب، چې هغې کتاب وکتو وایي د بلا ده، وایي بلا ده، بلا لوی عالم دی، وایي د ده ډغرې څوک نشته. هغې کې اعتراف وکړو، بیا خپل منځ کې بحث و مباحثه وشوه. بیا هغه جینۍ هغه عالم یې پلار ته ووایي چې دا زما د ډغرې سړی دی، زه د سره نکاح کوم. نو د هغې باره کې راځي چې کله به د جینۍ یو صورت مسله ولیکله د عالمې، نو خاوند له به یې ورکړه، هغه به پرې دستخط وکړو. او چې کله به د عالم علاءالدین کاساني یو عبارت ولیکو، سورې مسله به یې ولیکله، نو هغه به یې د خپلې تحفې یعنې چې کومه ښځه وه هغې له یې ورکړه. نو چې کله به عبارت غلط نو هغې به لاندې ولیکل چې دا عبارت غلط دی، او لاندې به ورسره بیا خپل عبارت ولیکو چې دا عبارت داسې نه پکار، داسې پکار. کله چې علاءالدین کاساني دې د لاړو حج له، نو هلته کې بادشاهي وخت ته پته ولګېده چې خو کاساني راغلی دی او ډېر لوی عالم دی. راغلی ورته ویې چې بس ته څه کې په کاسان کې څه کې، دا پاک ځای دی، لوی ځای دی، حرم دی، د دې ځای قاضي به مونږ ته جوړ کړو، دلته به فیصلې کوو. دا ورته ویل ټیک ده، به زه به کور والا راوغواړم، دلته به مونږ پاتې شو. نو ده خط ولیکو او هغې کور ته ولېږو، چې ښځې هغه خط وکتو نو په جواب کې ورته ولیکل چې تاند کې په لاره کې خپل علم هېر شو. حالانکې مسله دا نه ده، مسله دا ده چې د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې په حرم کې د رهایش د ټول عمر لپاره اختیارول دا مکروه دي. او څنګه چې ابو حنیفه رحم الله قضا نه قبول کړی، نو ته څنګه قضا قبلې؟ تا نه ولې خپل علم په لاره کې شو؟ بس چې هغه دا خط وکتو، بس د شپې چې ټول خلک وده شول، هغه د حرم شریف نه ووته، ولاړو، زه یې پرېښود. چې سهار شو بچای وخت وي، سړی شو، خلکو ورته یا خو د حرم د حدودو نه ووتې.